ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. نن ان شاء الله العزیز د ومې سپارې خلاصه تاسو په حضور کې وړاندې کوم. په ومې سپارې کې الله تعالی د قسم ذکر کړی ده. قسم ته په عربي کې یمین یای. دا به درې قسمه ده. اول یمین لغوه، یمین غموس، یمین منعقده. یمین لغوه دغته یای چې انسان قسم وکړي په یو کار په کړلو باندې یا په نه کړلو باندې چې ما دا کار کړی یا نه مې ده کړی، او په خپل ذهن کې دا یایي چې زه رښتونی یم، یعنې د ما ذهن دغه یایي چې زه رښتونی یم. که چیرې دی واقعیتا په درواغو دا کار نه و کړی خو ده قسم پې وکړو او په خپل ذهن باندې ده په رښتیاو باندې قسم کړی و، دغه باندې هېڅ مؤاخذه نشته، کفاره نشته. دوم قسم یمین غموس ده. یمین غموس دغته یایي چې یو انسان په تیر کار باندې دا قسم وکړي چې قسم ده دا کار ما کړی ده یا نه مې ده کړی، خپل ذهن سره دا یایي چې ما خو دغسې کړی خو مې نه ده، خو زه قسم کومه جان بوجھ کې قصدن دا خبره دی قسم پې وکړي چې ما دا کار کړی یا هغه کار یې نه کړی او دی قصدن دا قسم پې وکړي چې هغه کار ما کړی ده او دی ښه پیپي زه دروغجن یم دغه کې، نو په دغه کې ګناه ده. غموس له غم څخه وتلی ده، انسان په ګناه کې ننې ډوب شي، د دې کفاره نشته، له الله تعالی چې به بښنه غواړي. او دریم چې را روان کار باندې ته قسم وخورې چې قسم ده زه به دا کار نه کم یا بیا کمه، نو بیا که چیرې دا را روان وخت کې تا قسم خوړلی زه به دا کار نه کم او له تا چې وشوی لا د یو کار د کړلو قسم کړی و چې زه به دا کار کم او نه دې وکوی، نو په دې قسم کې کفاره شته. کفاره څه شی ده؟ اذانو کفاره لسو مسکینانو ته مړۍ ورکوي، لا به کالی ورکوي، یا به یو غلام ازادوي، یا به 3 روزې نیسي. مخته صورت مائده ذکر ده. مائده دسترخوان کندرۍ ته یایي. له الله تعالی چې عیسی علیه السلام قوم مطالبه وکړه، له الله تعالی چې عیسی علیه السلام د دسترخوان دعا وکړه چې ای الله دسترخوان را نازله کړه. الله تعالی وعده ورسره وکړه چې زه به را نازله کړم. که یوه معنو یې د دوی دپاره به فایده وي، او که بیا د دسترخوان بعد هم ناشکري وکړه او د ما نعمتونو قدر یې نه وکویه، نو زه به دوی ته به عذاب ورکړم. دا د الله تعالی قانون ده. سورت مائده په اخیر کې د سپاره کې ومې سپاره کې الله تعالی د قیامت منظرکشي بیان کړې ده چې قیامت به څرنګه وي څرنګه به نه وي. عیسی علیه السلام به د قیامت په ورځ الله تعالی ته یایي چې دا بندګانو زه د تا شریک جوړ کړی وم، خدای را جوړ کړی و، نو الله تعالی ته به عیسی علیه السلام یایي فإن تعذبهم فإنهم عبادک وإن تغفر لهم فإنک أنت العزیز الحکیم. که چیرې ته د خپلو بندګانو ته یې الله عذاب ورکوي نو ته غالبه قادره ذات یې عذاب ورکولی سي، او که چیرې ته وبخې او که چیرې ته دوی وبخې نو دا د تا بندګان دي، ته غالب ذات یې او د بښنو حکمتونو باندې ته خبر یې ای الله. بس دا به عیسی علیه السلام ورته یایي. الله تعالی به ورته یایي نن به د رښتینو خلکو الله تعالی به ورته یایي چې نن به د رښتینو خلکو نجات یي، هغه به زه بښمه. الله تعالی دې وکړي چې موږ او تاسې هم د رښتینو خلکو کې شمار وکړي. مخته د 1 سپارې کې سورت انعام ذکر ده. انعام یایي زناورو ته، مال مویشي ته یایي. نو دې کې زناورو د مال مویشي ذکر ده، ځکه دغه صورت ته سورت انعام یایي. الله تعالی به دې کې د مشرکین چې کوم عقاید وو، د مشرکینو دې صورت کې د مشرکینو چې کوم خیالات وو، نظریات وو، عقاید وو، الله تعالی تفصیلا ذکر کړی دی او په هغو باندې رد کړی ده. او دې صورت کې توحید او د صفاتو الله تعالی په دلایلو سره ذکر کړی ده. د قرآن شریف په یو صورت کې هم دغسې ذکر د ډېرو انبیاو ذکر نه ده سوی، لکه په دغه سورت الانعام کې الله تعالی د 1800 نبیانو ذکر کړی ده. په پوره قرآن کې دغسې یو ځای د دومره انبیاو ذکر نه ده راغلی لکه په دغه صورت کې چې الله تعالی د نبیانو یو ځای ذکر کړی ده. حضرت
ابراهیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داود، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسی، حضرت هارون، حضرت زکریا، حضرت یحیی، حضرت عیسی، حضرت الیاس، حضرت اسماعیل، حضرت عیسی، حضرت یونس، حضرت لوط علیه الصلاة والسلام. د دغو ذکر چې دومره نبیان په یو ځای ذکر وکړو، په بل یو صورت کې الله تعالی د دومره نبیانو ذکر یو ځای نه ده کړی. الله تعالی حکم ده چې د دوی په نقش قدم باندې روان شي او د دوی چې کوم هدایات دي په هغو باندې عمل وکړي. د دغه معنا دا ده چې د انبیاو د دې ټولو انبیاو قدر مشترک چې کوم شی ده، چې مشترکه شی ده، هغه د الله تعالی توحید ده، د رسول رسالت ده، د الله تعالی توحید او رسالت او قیامت، او دغسې چې د دغو ټولو نبیانو متفقه طور باندې یو مشترکه شی ده، مشترکه شیان دي: عبادت، صداقت، دیانت، یو کول پر کول، حقوق ادا کول. اگر چې د احکامو په تفصیل کې بدلون راځي د هر نبي په وار کې، خو مګر دا ټول شیان په یو ځای ذکر کړي دي، دا مشترکه شیان دي چې په دې باندې د عمل کولو کوشش وکړي. مخته الله تعالی په دې صورت کې د خپل ذات او د صفاتو په دلایلو سره ذکر کړی ده، ځکه چې د الله تعالی ذات او صفات سړی ډرک نشي پیژندلی. د الله تعالی ذات او صفات به په نښانیو سره، په دلایلو سره موږ به دا پیژنو. الله تعالی نښانۍ، قدرت، صفات، ذات، دا به موږ په دې دلایلو سره موږ ته به معلومیږي، ځکه الله تعالی تفصیلا په دلایلو سره ذکر کړی ده. مخته د مؤمن او د کافر په منځ کې بنیادي فرق څه ده؟ هغه دا ده چې د مؤمن نظر په هر شي کې د الله تعالی، چې هر شي ته ګوري د الله تعالی قدرت او نښانۍ ورته پکې معلومیږي، دا د الله تعالی د قدرت باندې دا شی پیدا شوی ده او دغه کې د الله تعالی نښانۍ موجوده ده. او کافر دغه شي ته نه ګوري، او کافر چې ده هغه اسبابو باندې نظر لري چې دا دومره ثواب شته، نو زه به دا ګټه کمه، زه به بیا دغه ته رسېږم نه به رسېږم. او مسلمان چې ده د مسلمان مسبب الاسباب الله تعالی ته ګوري. اسباب سنت دي، اسباب اختیارول سنت دي، او دغسې مسبب الاسباب ذهن کې لرل دا د موږ عقیده او نظریه ده چې الله تعالی هر څه کوي. الله تعالی دې وکړي چې موږ په مسبب الاسباب باندې نظر یي، څومره ثوابونه یې الله تعالی دې ټول موږ ته هغه راپ نصیب کړي چې موږ استعمال کو او په الله تعالی باندې کامل پر یقین راسي.